السلام علیکم. نن بیا یوه معاهده وشوله. د 255 روز پر اشفل ټل پر اشنار مین روډ باندې 1 جنوري باندې کوهاټ کې یوه معاهده وشوله. هغه کې د خاص شک دا و چې ټل پر اشنار مین روډ به هر قسم ته مدرب دپاره کلا وي و هغه دپاره وزیر اطلاعات دا ویلي و چې دا به مو یوې غنټې کې کلو همداسې جي او سي ورسره نوره کومه ذمه دار کمشنر کوهاټ چیف سیکرټري دغوی دا وینا وه چې روډ کلووله مو ته هېڅ نه دی. نن 255 ورځ پر اشوي ټل پر اشنار مین روډ باندې په زرهاو مسافران دلته پنساو دي، په زرهاو مسافران انګوکي پنساو دي، ذلیل د کېږي، بچي مړه شول، ورسره کوم مریضان دي هغوی ته مسالې دي، خلک د مړ کېږي، زیاتر خلک کورمې نه بهر هغه شول ښخ شول، خو اوس یا څوک مړ شي هغه هم ډېر په مشکله رسي. که موږ د اپر کورم خبره وکړو، اپر کورم کې کومه کنوایه کېږي یا څه ډله مدرب کېږي د اهل سنت والا ایټ ا ټایم 100 ګوډې څي هغوی ته څوک سترګې نه غړوي، هم دی مخه څي هم هغه مخه راځي، خو صرف د اپر کورم کوم خلک دي خاص کر د اهل تشیع والا هغوی ته دا یوه غټه مسله دا دی چې کله یوه ځای کې ذلیل کله بل ځای کې ذلیل. مئی کې ته کوم پاکستان انډیا جنګ وشولو هغه کې پنجاب والا سکولونه نشوه بان ایمو پاس غره کې چې هغه دغه ځای نه 8 کیلومتره وریا دی چې نه نابادۍ برېښي نه بل څه هغه ځای کې یوه واقعه وشوله. هغه دپاره 4 ورځې روډ چې کوم دی هغه یوه طرف ته لیسټونه مو نه خلاصېږي، لیسټونه جوړېږي، بل طرف ته لیسټو په باوجود عوام چې کوم دی هغه ذلیل کوي او معاهدو باندې معاهدې تقریبا یوه که 2 معاهدې پاتې شولې اوسه پورې د معاهدې کېږي چې کله یوه غټه معاهده وشوه هغه منځ کې نورې معاهدې د یا یوسفلي نشان دی. دویمه خبره دا چې دلته کوم ذمه دار ناست دي چې هغه کې ټول نه غټ انجمن دی، انجمن مشران دي، ورسره تحریک دی، هغه والا کوم مشران دي هغوی یا دا ذمه داری جوړېږي چې یک طریق باندې تو کوم ساین وکړلو په کوهاټ امن معاهدې باندې تو سره بیا کومه وعده وکړله هغه نه بعد اوسه پورې 6 میاشتې پر اشفلې روډ نه کولویږي، ویل نه کولویږي. دا دی په مثال داسې دی چې کله ته یو کاسک پرې نه ونیسي د لاندې خپو ته د راوړي بس ته ورته څه نه یایي. بیا ځینې خلک داسې وي چې هغه لږ لاندې راوړي لږ سر پورته اوچتوي لږ زور سزمي خو یې والا د لاندې خپو ته راوړي. دا یو هغه افسوسناکه خبره ده څه نه کولویږي، حکومت یې نه مني، عوام شته دی قوم شته دی هغه ته وایه بس څه نه کولویږي بیا خو څه حل به وي که نه. و دویمه دا څه مسالې دي چې دي لږ عوام ته خو وښیو که نه، رکوټونه چې دي هغه لږ عوام ته وښیو. عوام خو مکمل اطمینان کې دی چې بس روډ یې مو کولویږي، نن کولویږي، 2 ورځې کولویږي، 3 ورځې بعد کولویږي، کم از کم داسې زر پیرې خو به مو خلکو ته ویلي وي چې بس 2 ورځې بعد کولویږي، یوه هفته بعد کولویږي، روډ نه کولویږي، ویل نه کولویږي. حکومت په څي هغې ته مسله نه، هغې ته تریټس نه، اهل سنت په څي هغوی ته حکومت څه ورته تریټس نه، صرف د اپر کورم والا خلک دي دوی ته تریټس. دا د ایمو خبرې نه دي، دا د دغه ځای عوام خبرې دي. خبره دا دی ټل پر اشنار مین روډ د کلو کې زر دی کلو کې او زر دی سیکیور کې یوه ګاډي باندې هر یوه اداره چاهې دلته پولیس دی، چاهې دلته ایف سی دی، چاهې دلته هغه سیول کپړو کې کوم کسان دي هغه مختلفو خلکو نه پیسې خلي، ثبتونه شته دي، هغه دپاره اوسه پورې هېڅ قسم ته اقدام نه وشول. مکمل عوام ذلیل کی یا حکومت خپل عوام سره دا شي کوي. دویمه خبره دا دلته ځنه غلیظ ترین خلک رسي الټا پلټا کمنټ کوي، الټا کمنټ د وکړو سیده به بلاک کېږي. زه راته یم دغه ځای حکومت په خلاف پوسټ وکړه، دغه ځای کوم ذمه دار دی په خلاف پوسټ وکړه، سوال ونه وکړه څه ویلې ته روډ نه کولوي، هغه نه بعد راشه کوم ذمه دار کسان دي هغو نه تنقید په ځای ویر شه دفتر کې ورته کښېنه څه ویلې نه کېږي. ډي سی صاحب ته دفتر کې نشي کېنستی، انجمن والا سره کېنستی شي، ای سی صاحب نه کېني، برګډیر سره به نه کېني، تحریک والا د انجمن والا دغو سره ته کېنستی شي څه ورته ویلې ځان ته مطمئن که بیا لاړ شه سوشل میډیا کې څه کوي هغه وکړه. نو واسه پورې تاسې کوم توجه د هغې بل طرف ته کړی دی، په کار دی چې خپلو حقوقو دپاره آواز اوچت کړئ. څومره زر وي دغه روډ دغه ځای انتظامیه دغه کوم ذمه دار کسانو نه سوال وکړئ چې دا روډ د زر کلو شي.